یو څو مخصوص خلک دي چې هغه په هر انډستری باندې قابض دي یو خپل سینماګانې خپل کلاو کړی دي. پښتو فلم انډستری کې دا کیسه روانه ده چې جهانگیر صاحب کوم فلم کې نه هغه فلم موږ نه مونږ بایکاټ کو. قربان د جانان چې کوم نیو فلم تاسو راځي کیسه څومره مختلف ده. تاسو نوې څه داسې راوړل څه پکې داسې تاسو پرزنټ کړه چې اډینس تاسو کیچ کړ. هالیوډ بالیوډ سره موږ مقابله کو په یوټیوب په سوشل میډیا باندې. یو ټایم داسې راشي چې څه مجبورۍ به راشي څه وجه به راشي چې دغه آرټسټان به زمونږ په سکرین باندې ښه نه لګي یا به کار نه کوي. فحاشي ښودلی کېږي ټوپک تمانچه پکې ښودلی کېږي. ستاسو فلم کې لږه ډېره ډز ډومبک وغیره موږ پکې نوټ کو. جهانګیر صاحب سره لکه کار خوند کوي چې د هغه نه مونږ کوم کار غواړو یا کوم کرکټر هغه باندې مونږ فټ کو چې دا به تاسو مونږ له راکوي. السلام علیکم، تاسو JN91 نیوز ګورئ او زه ارشد خان. د پښتو فلمونو او ډرامو باره کې به اکثر د اډینس شکایاتو د وخت کې ما سره سکرین باندې چې کوم شخصیت موجود دی دا د پښتو فلمونو یو داسې ډایرکټر دی چې هغه د پښتو فلمونو هغه روایت چینج کړو. نوې سټورۍ نوې خلک او نوې کیسې چې کوم تاسو په سکرین باندې راوړي او تاسو د خواهشاتو او د ثقافت مطابق. شاید عثمان صاحب ما سره موجود دی، د دې یو نوی فلم چې کوم دی را روان دی قربان د جانان هغې حوالې سره به تپوس کو. شاهد صاحب د ټول ناول ستاسو ډېره شکریه. ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه چې تاسو راغلی د کوریج دپاره. ستاسو ډېره مهرباني. شاهد صاحب د ټول ناول زموږ کتونکو ته دا ووایي قربان د جانان چې کوم نیو فلم ستاسو راځي کیسه څومره مختلف ده؟ کیسه ډیره زیاته مختلف ده. د پښتو د ثقافت د روایتو نه مونږ پکې نه وته خو پریزنټیشن د دې داسې دی چې ډېر نوی دی. چونکې خلک ګوري زمونږ په فلم کې پینټ شرټس ټول استعمال شوي دي نو زمونږ پښتانه بعضې وروڼه وایي چې یاره یا دا د پښتو فلم نه دی یا د پښتو کیسه نه ده. نو نه، دا د پښتو کیسه ده، دا د پښتو کلچر مطابق ده. دې کې که پلار مور دي هم د پښتو د روایتو مطابق دي، که دې کې هیرو دی هم پښتون هیرو دی، که په دې کې د ویلن کردار کې هم یو پښتون ویلن دی. نو بیسیکلی دی د پښتو فلم خو پریزنټیشن او لوک چې کوم دی هغه موږ د دې ډېر چینج ساتلی دی. او بل د پښتو چې کوم روایتي فلمونه جوړیږي نو د جانان او د عشق مبارک نه دی خو د خلکو هغه توجه مونږ وکړه چې د هغې توجه کم طرف ته ده. نو خلک غواړي زمونږ ینګ جنریشن چې کوم دی ایجوکیټر خلک چې کوم دی یونیورسټو کې چې کالجونو کې چې کوم دی هغې د پښتو فلم ګوري غواړي. مونږ د اوس د دې قربان جانان ټریلر اپلوډ کړی، تاسو خپل هم د هغې کمنټس کتلي نو سټوډنټانو ډېر کمنټس کړي چې مونږ باندې د کور طرف نه پابندي ده چې پښتو فلم باندې ګوره خو زمونږ زړه غواړي چې مونږ دا فلم وګورو. شاهد صاحب دا زه ستاسو نه اورېدل غواړم چې نوی کل چې کوم دی ماشاءالله اوس دوباره بیا د پښتو فلمونو سره هغه اټیچ کېږي. مطلب تاسو نوي څه داسې راوړل څه پکې داسې تاسو پرزنټ کړه چې اډینس تاسو کیچ کړو. ګوره د پښتو فلم چې کوم مونږ لومبی کوم یو شکل هولی وګڼه نو هغې کې څه خبرې داسې وې چې هغه زمونږ د پښتنو خاص کر لکه که سټوډنټان دي د یي والدینو چې به د پښتو فلم چېرته په یوټیوب یا په دغه وکاته نو هغوی به خپلو بچو ته وایي چې د پښتو فلم لري ولې د هغې شکل د هغې دغه به مونږ داسې ښودو چې هغه به یو عجیبه غونده و. او دا اوس چې مونږ کوم د پښتو فلمونه شروع کړه انټرټینمنټ لف سټوري د ټوپک تمانچې شراب د دې شیزونه پاک دي نو د هغې وجه هم دا ده چې کوم نوې کل دی نو هغې خوښۍ ده او هغې که مثال په طور یو بچې د والد صاحب سره ریزنینګ کوي په یو خبره باندې نو هغه هغې ته پروف کولی شي چې دا تاسو وګورئ دې کې هغه څه نشته چې تاسو نه کم یریږئ. شاهد صاحب زمونږ کتونکو ته دا مو وایي زمونږ چونکې د پاکستان کې د هرې شعبې دا یو بدقسمتي ده، یو څو مخصوص چهرې دي، یو څو مخصوص خاندانونه دي، یو څو مخصوص خلک دي چې هغه په هر انډستری باندې قابض دي یو خپل سینماګانې خپل کلاو کړي دي. پښتو فلم انډستری کې هم دا کیسه روانه ده. تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورئ نیو کل ته چانس ولې نه ورکړی کېږي؟ بالکل زه خو خیر دغې سره اتفاق کوم هم څه حده پورې خو د دغه چې زمونږ کوم آرټسټان دي د هغې زه څه خلاف خبره هم نه کوم ولې چې هغه هم زمونږ لیجنډس دي هغې هم د پښتو دپاره خدمات کړي دي خو د دې سره سره د نوي کل لپاره هم څه لار اوس پکار ده لکه یو ټایم وي د یو هیرو یا د یو ویلن یو ټایم وي د هغې پورې هغې خلک اکسپټ کوي او هغه په سکرین باندې منلي کېږي. نو د دغې زموږ چې کوم لیجنډس دي د دې سره سره موږ له پکار چې نوي کله نوي هیروګان پیدا کړو، نوي ویلن پیدا کړو چې راتلونکي وخت کې چې کم یو ټایم داسې راشي چې څه مجبورۍ به راشي څه وجه به راشي چې دغه آرټسټان به زموږ په سکرین باندې ښه نه لګي یا به کار نه کوي نو چې موږ سره دومره مواد وي
چې بیا به موږ د پښتو فلم انډسټري چلولی شو. نو د هغې مین وجه همدا ده که موږ دا رسک غشت یا د نوي کاسټ موږ غشت، د هغې مین وجه دا ده چې د دغې لیجنډ سره د دغې زړو ښو اکټرانو سره موږ سره نوي کول کې هم څه داسې آرټسټان چې راتلونکي وخت کې زموږ د پښتو د فلم خدمت وکړي. شاهي صاحب دا هم راته ووایئ که بېشمېره فلمونه تاسو ساز کړي دي، بېشمېره آرټسټو سره تاسو کار کړی دی، ستاسو د خوښې فلم او خوښې آرټسټ اوسه پورې کوم یو دی؟ یاره دې کې خو زه څه نشم ویلی ځکه چې زما ټول لکه ما دپاره قابل احترام دي چې څومره آرټسټان دي زما نږدې پکې لږ ډېر نږدې پکې دا ده چې جهانګیر صاحب سره لکه کار خوند کوي چې د هغه نه مونږ کوم کار غواړو یا کوم کرکټر هغه باندې مونږ فټ کړو چې دا به تاسو مونږ له راکوئ. نو جهانګیر صاحب یو داسې آرټسټ دی چې هغه 100% هغه کار سره انصاف کوي. نور ټول زمونږ اکټران چې کوم دي نو ماشاءالله ټول ښه په خپل ځای باندې لکه ښه کار کوي. خو جهانګیر صاحب دا دی چې هغه خیر ټولو پښتنو منلی دی، که یوازې زه ووایم نو هم نو ټولو پښتنو منلی چې هغه یو پرفیکټ آرټسټ دی. شاهي صاحب په دې فلم باندې یو دا اعتراض هم کېدو، کمنټس په دې باندې راتله، موږ خپله فیډبیک واخیستو، وایي چې جهانګیر صاحب کوم فلم کې نه هغه فلم موږ نه منو، بایکاټ کوو. دې فلم باندې دا کرټیسیزم راځي، تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ضروري نه چې جهانګیر صاحب هر فلم کې وي، بعضې سټوریز کې فټ کېږي یا نه، تاسو ته په خپله کوم نظر ګورئ؟ دا د جهانګیر صاحب فین فالوینګ دی، د جهانګیر صاحب یو ډیر زیات لکه په پښتنو کې مداح دي، د هغې مینوال دي، د هغې په خپل ځای ګیله په خپل ځای د هغې ټیک ته. او مونږ چې د دې نه مخکې کوم فلمونه کړي جهانګیر صاحب مونږ به هغې کې ایز هیرو راوستو، یو ټرینډ و چینج شو، هغه نه راتلو به ویلن راتلو. جانان کې یشک مبارک کې جهانګیر صاحب هیرو راغی، د پښتو د فلم چې کوم یو سیسټم و هغه چینج شو مکمل. نو اوس هم جهانګیر صاحب سره به انشاءالله مونږ کار کوو. جهانګیر صاحب زمونږ سټار دی، هغه به مونږ اخلو، شاهد خان دی، ارباز خان دی، عجب ګل صاحب دی، ټولو سره مونږ یو ځای کار کوو. خو دا د وقار جاني او د اصغر سیمه زمونږ یو میټینګ وشو او مونږ چې یو داسې فلم جوړو چې یو نیو کاسټ سره مونږ د خلکو ته دا فلم وښایو. نو د هغې ګیله په خپل ځای د جهانګیر صاحب مینوال چې کوم دی په خپل ځای باندې هغې سره زما هم ډېره زیاته مینه ده او ما سره هم ډېره مینه کوي د جهانګیر صاحب چې څومره کتونکي دي. نو هغې دپاره زما صرف دا پیغام دی چې یو ځل راشي دا فلم وګوره، خیر دی، دې نه پس په جهانګیر صاحب بیا موږ سره کار کوي. دا نه چې دا زموږ مطلب دا فلم وشو نو بس موږ جهانګیر صاحب سره کار نه کوو، جهانګیر صاحب به موږ سره کار نه کوي. خو د جهانګیر صاحب د مینوالو ګیله چې کوم نه خامخا چې د یو آرټسټ څوک پیني نو د هغې ګیله هم زړه کې راځي او چې کله هغه په فلم کې نه وي نو هغې لږ هغه هم دل مایوس هم وي. نو د هغوی خپله ګیله په خپل ځای ده، خو هغوی دپاره دا یو پیغام زما دی چې راشي او دا فلم وګوري. بالکل اخره کې راته دا ووایي، اکثر عمومي کوم روایتي سوال دی د پښتو فلمونو ډرامو باندې چې کوم کېږي چې په دې کې فحاشي ښودلی کېږي، ټوپک تمانچه پکې ښودلی کېږي. ستاسو فلم کې لږه ډېره هغه ډز ډومبک وغیره موږ پکې نوټ کو، تاسو خپله باندې دا کوېسچن څه طریقې سره اډرس کوئ؟ یاره داسې کار دی چې خامخا لکه چې یو کهاني یو کیسه ته جوړی نو په هغې کې به لږ ډېر د دنیا سره چلیږي. دنیا سره مطلب دا دی چې هالیوډ بالیوډ سره موږ مقابله کوو په یوټیوب په سوشل میډیا باندې. نو لږ ډېر ایکشن او لږ ډېر کې مطلب یو تماچې ډز مس په دې فلم کې راشي نو د هغې خو که نه مونږ اوورال د شروع نه تر انډه پورې صرف کلاشنکوف په لاس کې نیولې او درز غوبل مو جوړ کړي نو هغه بده خبره ده. د کهانۍ مطابق ایکشن چې کوم دی مطلب یو سیکوینس یا یو سین یا یو ډز نو هغه خامخا کهاني د دې نامکمله ده. یو کرکټر دی یو ویلن ته به وجنې یا به د هغه ډیت په فلم کې وي نو به ته څنګه خامخا په هغه باندې ډس کې. نو لږ ډېر ایکشن خو خامخا د پښتو فلم نه بلکې د ورلډ کې چې څومره کار کېږي نو هغې کې ایکشن دا مجبوري وي. خو مونږ چې کوم مخکې کوم کار کوو نو هغې کې به ډېر زیات و، کلاشنکوف به د شروع نه راغشتې شوي او بس تر اخره پورې به دز غوبل شروع. نو لږ ډېر خامخا ایکشن وي او زموږ مجبوري ده چې به د پښتو په فلم کې وي. که شاهي صاحب ډېره شکریه. ډېره مننه. کتونکو د نیو فلم چې کوم دی تقریبا 4 اکتوبر باندې به دا کېږي انیر کېږي، دلته کې سینماګانو کې به لګي. آډینس ټول چې کوم دی کله د فلم تاسو وګورئ په خپله باندې فیډبیک چې کوم دی هغه شریک کوئ موږ سره. پروګرام کې د اجازت غواړم. د الله په امان.